کیمرامین دا شاته چوپړې دې پکې راښکاره کا. دا جی د بونیر د میاهان څنګه لار ده، دلته چې کله په دې لار راځي نو د بونیر خلک میلمدوز خلک دي، یقینا خواږه او پاسته خلک دي. دلته مینه محبت ډېر دی، ځکه دا د غرونو ژوند دی باچا، دلته مینه محبت شته. دلته چې راځي نو دلته د سټې دپاره یو ځای جوړ کړی دی، دلته کټونه پکې پراتی، کولر پکې پروت دي، دا اوبه رابیږي. که په دې ځای کې مثال ته ګرم شو یا د ګاډی ګرم شو نو دلته ځان هم یخه و ګاډی هم یخه و. د دې ځای نه بیا مخ په وړاندې ځه. کیمرامین دا شاته چوپړې دې پکې راښکاره کا. بالکل هغه چوپړې ده کوم چې سټې دپاره ده. وایه باچا. وایم دا چې شهید صاحب زموږ میلمه دی، شهید صاحب خو د لرې دی. کله چې دې علاقو ته راشي زموږ د کاټلنګ نو شهید صاحب سره مونږ راځو نو دې ته د ښایسته ښایسته ځایونه مونږ ښایو، ځکه چې جنګ جګړه خور سړی ښیي. د پښتون تصویر چې غلط ښیي نو اکثر ډېر خلک یې ښیي، خو داسې ښکلي ښکلي ځایونه چر هم نه ښیي. نو شهید صاحب مونږ شکریا ادا کوو چې کله دې داسې راځي نو مونږ ځان سره کي او راځي ښکلي ښکلي ځایونه کې ودرېږو. نو بالکل شهید صاحب مینوال ته چې سوی او چکر به و. بل دلته چې اکثر مونږ ځو نو په دې ځای کې د شادوګانو ډېره ګڼئ، ډېر غټ شادوګانې نن په لارو ښکته. نن د بده قسمته صرف کوترې راټول شوي د کټونو لاندې، شادوګانې نشته. او روان یو جي هغه غمزپلي خاندان له یو ملګري رابطه کړې وه، هغې رنګسازان دي. هغه وی چې کوم زمونږ هلته د رنګسازانو دوکانداران دي، د هغې چې کوم نقصان شوی تر خپله وس هغې سره لاس امداد کو. نو شاید صاحب تاسو هم را سره لاړ شئ نو مونږ پوره ټیم هم وله راوتي روان یو. بس الله دې په پښتنو ورحمېږي. دنیا ګیر چاپېره په عذابونو کې ده، پنجاب کې سیلاب، په باجوړ کې اپریشن، وزیرستان کې اپریشن، دلته تندرونه را پرېوتل، په افغانستان کې زلزله راله، ډېر پښتانه ودرېدل، ډېر خلک پکې شهیدان شو. بس الله دې زموږ په حال ورحمېږي. او د افغانستان زه خپله بیمار وم، ګینې تللو وله ټول ټیم وله تللو، خو څه بیماري وه او څه فاصله لرې وه. نو الله دې په پښتنو ورحمېږي. امین. کوترو سیزن دی دلته راټول شوي دي، به دا ښکلی ځای دی، دې ته هم پته ده چې د دې ځای نه بل یخ ځای نشته. شاهد صاحب اصل کې ولې راټول شوي دي؟ ځناور دي خو کم از کم خېټه ورپورې خېټه لري. دلته ورته په دې غر کې زموږ پښتنو وروڼو څونه ښکلې سهولت جوړ کړې، پاکه ټپکې ورته ایښودي او اوبې ورته پکې صفا سوتره اچولي. ځناورو لپاره هم اوبه شته دي، انسانانو لپاره هم شته دي. نو بالکل د چکر